تاسو ته معلومه ده چې په 8 فروری باندې دا الیکشن په دې ملک کې او په دې صوبو کې تقریبا د یو کال نه ډیو دی او موږ په انتظار وو چې دوی به نن اعلان کوي سبا اعلان کوي آخر کې خبره پکې 8 فروری راله او تاسو ته دا معلومه ده چې په دې موجوده صورتحال کې ملکی صورتحال او بیا په خصوصي طور باندې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف کم مشکلات چې دي د تیرو 2 کالو نه کله چې د رژیم چینج نه وروستو د امریکې په وینا باندې دلته د عمران خان حکومت ختم شو او دا امپورټډ حکومت په دې ملک باندې مسلط شو نو پاکستان تحریک انصاف د هغې نه وروستو که هغه چیرمین عمران خان صاحب پخپله دی که د پاکستان تحریک انصاف مرکزی صوبایي ضلعي حتی که عام ورکر دی نو د مختلفو مسایلو سره مخ دي او دا 2 کاله چې په کومه سختو کې تیرو شو روزانه پرچی دي او که نور سیاسي جماعتونه پولیټیکل اکټیویټیز وکړي نو هغوی ته باقاعده پروټوکول دی خو که د پاکستان تحریک انصاف یو ورکر چېرته جنډه راواغسته او خبرې وکړي نو دویمه رایې پکې نشته خو بس د هغه جیل ته تګ دی د دې ټولو حالاتو نه تاسو بې خبره نه یې پاکستان تحریک انصاف زما د وینا ضرورت نشته تاسو ټول مشران کشران په دې خبره باندې پوه چې کله قائد عمران خان جیل ته تللی دی او د هغې نه وروستو د هغه د ډسکوالیفیکیشن یا د کیسز خبره راله نو مختلفو خلکو ولې دا تجاویز ورکو چې ته خپل د کور یو بنده که هغه هر څوک نو د دې پاکستان تحریک انصاف چیرمین یا چیرپرسن نامزد کا خو د قائد عمران خان جواب ورته انتهایی سخت و هغه وی چې آیا دا 27 سال جدوجهد چې ما وکړو نو دا ما د دې خبرې دپاره کړلی چې زما د کور یو فرد به راځي او بیا زما نه وروستو به زما په کرسۍ کښېني او په دې صورتحال کې چې نن د پوره دنیا که هغه یورپ دی او که امریکا ده یا که زمونږ میډل ایسټ دی د هغې نظرونه قائد عمران خان طرف ته پاکستان تحریک انصاف طرف ته دي نو په هغه صورت کې قائد عمران خان زمونږ د بونیر انتخاب وکړو د چیرمین ګوهر خان په شکل کې زمونږ بونیر ته یو عزت افزایي ورکړه عزتمندو مشرانو موږ مخکې په سټیج باندې بار بار دا خبره کړې ده چې د نورو سیاسي جماعتونو برعکس پاکستان تحریک انصاف یو داسې جماعت دی کم چې په برابرۍ باندې یقین ساتي کم چې د نسل در نسل د موروثي سیاست نفي کوي کم چې په پاکستان کې یو ایګلیټیرین سوسایټي غواړي نو هغه په دې موجوده حالاتو کې پاکستان تحریک انصاف دی او موږ بیا دام ویلي دي چې د نورو سیاسي جماعتونو برعکس کم کې چې نسل در نسل را رواني لکه دلته به موږ د لاټین رڼا پاټی والا یاد کړو دریم ځل دی چې دغه سړی ایم پی ای دی او که څوک ورته فارم هم داخلوي نو هغه ته شوکاز نوټس دي یا په پارټۍ کې نه پرېږدي موږ خو دا ویلي وو چې پاکستان تحریک انصاف هر ورکر چې دی نو هغه د دې خبرې اختیارمند دی او دا حق لري چې که هغه قومي اسمبلي که صوبایي اسمبلیانې ځان له اپلای وکړي کوشش وکړي بره ذموار خلک ناست دی پارلیماني بورډ دی ټولو سیاسي جماعتونو کې هغوی مختلف انګلز باندې ګوري او بیا یو فیصلې ته رسي د قائد عمران خان په مشرۍ کې او هغوی چې یو فیصله وکړي نو بیا د پاکستان تحریک انصاف ټول ورکران چې کم دي ملګري هغه خوشدلۍ سره قبلوي نو دغه صورتحال کې دلته مو
زه دا نه وایم چې زه پکې چېرته ډېر زیات نامتو وم نو د دې ځای دا ټیکټ ماته میلاو شو. افسر خان په دې پارټۍ کې زما نه سینیر دی، زما نه یې زیاتې قربانیانې دي، زما نه یې زیات وخت ورکړی دی، زما رور دی. خو دا یو مثال و زما او د ده تعلق که د دې پارټۍ د اپلای چې کوم موږ کړی و نو هغه وخت کې هم یو مثالي پاتې شوی دی. موږ به یو بل سره ناست وو، ګپ شپ خبرې اترې او دا به هم ګپ لګو چې یاره کار چاته میلاو شو نو موږ خو د عمران خان سپایان یو، لبیک په پې وایو. نن الحمدلله افسر خان هغه غیرت او هغه پښتو تاسو د ټولو د مخې ثابت کړو. ټیکټ یو فیصله زما په حق کې وشوه، خو دا افتتاح چې کومه ده د تحصیل خو د خیل افسر خان ته زه مبارکباد ورکوم او دا کریډټ هغه ته ځي چې نن د هغه د حجرې نه حالن کې هغه زما مقابل امیدوار و. دا د پاکستان تحریک انصاف حسن دی او دا د عمران خان هغه ویژن دی کوم چې په برابرۍ باندې ایګلیټیرین پارټۍ کې دننه په جمهوریت باندې موږ یقین ساتو. عزتمندو مشرانو، دلته مشران ناست دي، په تفصیل سره به هغوی خبرې کوي. خو په 8 فروری باندې څنګه چې ما ووی چې مختلفې حلیې حربې استعمال شوې، هغه خلکو چې چا چې به دا خبره کوله چې د عمران خان به 3 ورځې هم په جیل کې تېرې نه کړي. 5مه میاشته یو داسې سړی چې په 40 کالو کې موږ او تاسو یې پیژنو د کرکټ یو سټار په شکل کې، د یو هیرو په شکل کې. دلته شوکت خانم هاسپیټلز او نمل یونیورسټیانې راوړي دي. 40 کالو کې هغه باندې یو مقدمه نه جوړېږي، خو په یو کال کې په هغه باندې 185 مقدمات بوګس جوړېږي او د 15 میاشتو نه په جیل کې دی. د هغې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف ټولو ورکرانو چې کومې سختیانې مونږ پکې په ذات خود هم جیل ته تللي یو. تر دې پورې د ظلم انتها ده چې بله ورځ هغه بیټ یې رانه واغستو، صحت انصاف کارډ دی ختم کو. په دې صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف الیکشن طرف ته روانه ده. اخرنۍ حربه د دې دا وه چې د بیټ نه یې موږ محرومه کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف هر ورکر هر بچی په دې خبره باندې پوهه دی چې زمونږ نښه بیټ نه و، زمونږ نښه خو عمران خان دی، زمونږ نښه عمران خان دی، عمران خان. او دا کوم به درته انشاءالله تعالی ثابتوي. په 8 فروری باندې موږ سره ټوپکې تماچې نشته، موږ سره نورې څه حربې نشته، موږ سره واحد یو د ووټ ته طاقت پاتې شوی دی. د عمران خان نامزد امیدواران، د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدواران د چا چې هر څه نښه ده، په 8 فروری باندې د بدل یو ورځ راغلې ده چې موږ د دې صحت کارډ د دشمنانو نه، د دې ظالمانو نه، د دې امریکې د پیټو نه انشاءالله تعالی تاسو په تعاون سره دا بدل به الو. او نن کوم ویښ دی خو د بونیر په توګه باندې په خصوصي طور باندې څنګه چې ما ووی چې د ټولې دنیا نظرونه پاکستان تحریک انصاف کې دي او هغې کې قائد عمران خان ولګېد زمونږ بونیر باندې یو احسان وکړو. بونیر باندې یوازې نه بلکې په پوره پښتونخوا باندې زمونږ د بونیر انتخاب یې وکړو د بیرسټر ګوهر خان په شکل کې. نو دا په موږ او په تاسو باندې یوازې نه بلکې په پوره پښتونخوا باندې یو احسان دی او په پښتو کې مو په اسلام کې مو د احسان بدله چې کومه ده نو هغه احسان ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چیرمن ګوهر خان نشان چې کوم دی انتخابي نشان دا چینک دی. دلته د صوبایي اسمبلۍ لپاره ماته چې کوم نشان میلاو شوی دی نو هغه هینډ پمپ دی. د یو نه به انشاءالله تعالی چیز کو، د بل نه به اوبه څکو. دا دوه نښې چې دي دا به دوره پیلاوی دوره چې دا بیټ ته خلکو نه هیر کوي. زمونږ نښې چې کومې دي دلته په دې حلقه کې هغه چینک دی او هینډ پمپ دی. هینډ پمپ صوبایي دی او چینک قومي دی.